قرآن اغا کتاب دے چې دا دی کور ترا دند شکنا نو استاد د کور او استاد د بچو ذکر با اسمان کې د ملائکو پټول کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه یو صحابی دی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته وی زنن تا تلاوت ترا توکید او زبدر تو علماء وی استادم شاگرد د قرآن تلاوت او رولیش کله نا کله ورته اور او شاگرد وای مان قرآن وورو نبی علیہ السلام به صحابه ته قرآن اورو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته وی تا تلک تلاوت اورو چې تلاوت ورته شروع کو وای ورته نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته د الله حبیبه تا خو ما ته قرآن وورو خو تا ته الله ویلو چې دته وورو تا ته الله دی سویلو چې دته وورو وی او ما ته الله دی سویلو چې نن ابی ابن کعب ته وورو ډایرک په جړاش علما د جړا وجلی کی وای زکه جړل وی چې چرته زو چرته به زمانوم الله غستی د ملائکو په ټولګي کې زمانوم بنن الته چلیدلې په اسمان کې فرشتو ته الله حواله کړی چې ورشه امام الانبیاء تو وای چې ابی ابن کعب ته قرآن ووري زمانوم به د ملائکو په ټولګي کې نن چلیدو چې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ عزت دغه دی مقام دغه دی او دغه مقام او عزت چې دا په قرآن کریم کې پروت دی دا د الله په کلام کې پروت دی رحمت الله علیه مدرسې ته سبق لاله مدرسې والا ورته وی سبق وایا خود روټي انتظام نشته هغه وی زه روټي به خدای خیر کی ځان لوس ترتیب جوړو سبق به وی چې سبق به چوټي شونو لا بړ د مدرسې نه اپلا یو د سارو زیو وس خلق په گاډو کې سامان وړي هغه وخت کې به په سارو بوجونه وړل هغه ځای کې با د سارو نه بوجونه کوزیدل او بیا به لوټ کېدل امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه با هغه ځای ته لاړو التبه ساروی باندې بوج کې خود او د سو نه به کوزو مزدوری به وکړه پیسې به واخیستلی نورا به وړي د قرآن دا دولت نه دی خیرن دا ډیر غوره دی مما دا اغسن یجمعون چې دا خلق جمع کوي الله وی تاسو چې څومره جیدادونه جمع کړي دي څومره اکاونټ دی او بینکونو کې بیلنس جمع کړي دي هو خیر مما یجمعون دا قرآن دا اغي ټول نغوره شو اغه ټول بینک بیلنس د قرآن نه قربان اغه ټول جیدادونه د قرآن نه قربان الله وای هو خیر مما یجمعون دا قرآن ډیر غوره دی د هغه څه نه چې څه دي خلقو جمع کړي دي بله ترجمه قرآن ډیر غوره دی مما د هغې ډیګرونه او د هغې عهدونه یجمعون چې دې خلقو جمع کړي دي نو څه معنا د قرآن ډیګري د دنیا د ټولو ډیګرونه غوره ده چې نن الله ستاسو بچو ته نصیب کړله د دې نه ټولې ډیګرۍ قربان دې ته ټولې ډیګرۍ لوګې کول هو خیر مما یجمعون د قرآن ډیګري چې د چا سره شته د قرآن لیبل چې چا سره شته د دنیا ټولې ډیګرۍ ته نه قربان ډاکټران انجینیران افسران دا ټول تینا الله وی قربان زکه قربان چې د مانځه ټیمو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مصلی ولاړ چې د جمع ټیم پوره شو आवाज یو کوي د قرآن حافظ ته چې راشي چې موږ له جمع راکړي ټول خلق ولاړ دی امیر المؤمنین ولاړ دی دیک یو کس د شاده طرف را روان دی چې خلق وکتلو نو هغه آزاد کرده غلام مخ کې غلام بیا مالک آزاد کو نو قرآن یاد کړي وو نو خلق ګوري وي دا خو آزاد کرده غلام را روان دی دی به مصلی ته مخ کې کی امیر المؤمنین بشاته ودرېږي آزاد کرده غلام بنن د دسی قوم امامت کوي چې باغی کې به امیر المؤمنین ولاړي اق آزاد کرده غلامی ونیو په مصلی ودرو هغه وی الله اکبر په 22 لاکھ مربع میلی حکومت کو
امیر المؤمنین پس شاته ودرید وی الله اکبر. د قرآن دا ډیګری دا د قرآن نه ټولې ډیګرۍ د دنیا قربان. د قرآن د ډیګرۍ مثل نشته دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو گورنر مقرر کړو. اگر اولګېدو د محکمه جنگلات یو ناظمی مقرر ک د زنګلاتو مشر چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی وی گورنر دی سوک دا محکمه جنگلات ناظم دی سوک مقرر کوي ابن ابزا. وی دا سوک دی وی دا غلام دی زما. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته آزاد سړی دی نموند مشری خلق غلام لورک مشری خود آزاد حق دی. هغه ورته حضرت اگر چې غلام دی خلوستون کې د قرآن دی. ما خلی دی او چې ډیر قرآن به لوستو. ما خود د قرآن لوستو ته کتلیو حضرت. ما خود د قرآن ته کتلیو ما غلام والی ته نو کتلی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین. اللہ وی پدی قرآن سر ډیر قومونه اوچتئی ای دی غلام د محکمه جنگلات ناظم مقرر کو زکه د لوستون کې د قرآن. د احد موقع شهدا ډیر دی قبرونه کم دی. امام الانبیاء صحابه کرام تو فرمایل وی دود و صحابه په یو یو قبر کې دفن کوي. قبرونه کم دی او شهدا ډیر دی. وی دود و په یو یو قبر کې ګدای نو چې کله دو مړي قبر کې خخوي داغي طریقه داسې ده. یو بدی سړم به کې دی بل بسې دیسی کې دیسی بنګ دی ګوره دیسی بګ دی. یو دیسی قبله طرف تا بل بیا دیسی بل بیا دیسی په دې ترتیب بګ دی مړي. صحابي راغی وی د الله حبیبا چې دو شهیدان پراته دي دواړو پتا د الله په دین سرونه قربان کړی دي نو چې دا شهدا په دې قبر کې ګدو نو قبله ته پکې ډومبه کم یو ګدو. دا خو دواړه ستا صحابه دي دواړه شهیدان دي او بیا د احد شهدا دي نو کم یو پکې ډومبه قبله ته ګدو بیا ورپسې بدا بل ګدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی چې دا چا مرتبه اوچته غړوم بیگ دی قبله ته د مرتبه خاوند دی. وی دا الله حبیب پته بسنګ لګی چې دی کې د چا مرتبه اوچته. دا خو یو پټه معامله د ټول شهدا دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی د قرآن حافظ پکې ډوم بیگ دی قبله ته. د قرآن حافظ ګورای په شهدا او کې غړوم بیگ دی چې چاته شل پاری یادی دی غړوم به لسو پارو والا ورپسی پینزو والا ورپسی خود قرآن چې چاته ډیر یاد یا غړوم به قبله تک دی. دا د الله پریز باندې ډیر عزتمند دی. دا د الله پریز ډیر وړ دی چې دا غ پسینه کې قرآن پروت دی. پدې شکر وباسي طلباو طالباتو معلماتو معلمین او علماء پدې زمونږ د الله نه پکروڑ پیری شکر دی الله چې مونږ ته دا دولت را نصیب کړي اسم نه غواړو. رزینا قسمت الجبار لنا علم وللجهال مال. الله په دې تقسیم مونږ رضایو چې مونږ لدی علم را کو جاهلانو لدی مال ورکو رضایو فی زکه مال بډیر زر پناشي او علم چې دی هغه باقی اب نه پناکی. علم نه پنا کیږي علم به باقی. په علم زوال ناراضي او په مال به زوال راشي ختم بشي. الله په دې تقسیم دی رضایو. زمونږ علم خوخ دی زمونږ مدرسې او طلبا خوخ دي زمونږ دی وړو ته الف با تا خودل خوخ دی. الله دام خوخ د الله دا فخر ګڼو الله دا خپل سعادت ګڼو رب العالمین چې تا زمونږ د قرآن دولت نصیب کړي دی. دا د الله په دې امت احسان دی ډیر زیات. زواما چې د چا بچی ته الله د قرآن علم ورکی کنه او یا لورتا هي بچی د قرآن حافظ شي او عالم شي. زوام چې دا پلار ته زاریدلې زکه تاسو وګورئ کنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نمخ چې څومره امتونه تیر شوي دي دا د الله شان دی. پدې کې یو امتی هم د آسمانی کتاب حافظ نو. څومره امتونه چې تیر شوي. تورات په موسی علیه السلام نازل شوی صرف موسی علیه السلام د تورات حافظ او په امت کې حافظ نو. په تمامی امتونو کې با صرف پیغمبر د آسمانی کتاب حافظ او په امت کې به حافظ نو. دا الله په دې امت فضل کو
چې عام امتی دی او الله د قرآن حافظ کو. یقینو کې دا د دې امت باندې الله فضل له فضل چې بچی دی حفظ کو. دا زکا علماء وای د نبوت علوم سنی ته دند کړل زکا چې د آسمانی کتاب حافظ بصیر پیغمبرو نن تعالی الله بچی درکو او هغه د آسمانی کتاب حافظ دی هغه د آسمانی کتاب عالم دی. دا خو الله تا کړ د نبوت علوم را دند کړل. الله د خاندان غوړه کو الله د ټوله قبیله غوړه کړله چې کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. دا کم خاندان سره چې الله د خیر اراده وکي نو یو بچی ورله د قرآن ویونکی ورکی. دا کم مور او پلار سره چې اراده وکي الله د قرآن یو بچی ورکی الله د قرآن یو ویونکی ورکی. حدیث مبارک کې راځي چې قیامت کې ټول پیغمبران را پاسی میدان محشر بش. هر پیغمبر په میدان محشر را رواني. د هر پیغمبر بنخي او د امام الانبیاء خو ډېری نخي نه خو به پیجندش. خو علما وای یو نخه وای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په د بس ورستو د حافظانو یو لوی جماعت رواني شاته بل پیغمبر پسې بنئ ځکه چې د بل پیغمبر په امت کې د آسمانی کتاب حافظ وونه دا الله دی امت لور کړ. دا الله په دی امت احسان وکړو چې نبی علیہ السلام پسې به د حافظانو یو جماعت رواني یو ټولګي به رواني او په بل پیغمبر پسې بنئ د حافظانو جماعت په پسې شاته رواني. دا د دې ځای نه الته نسبت رسي الته د ځمکې به څه شهرت او د ځمکې به څه یاد او د ځمکې به څه مشهورتي او د موبایل د فیسبوک په څه شهرت هغه د اسمان شهرت دی هغه د ملایکو شهرت دی. جبریل امین راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیبه دې صحابي ته تاسو په کم نظر ګورئ وی د ته خو مونږ ډېر عزتمن ګورو دې مونږ کې ډېر عزتمن ګڼلی شي. هغه ورته وی د الله حبیبه د ته ډېر د عزت په نظر ګورئ دې اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې مشهور دی دې په اسمان کې مشهور دی ګرځي په ځمکه او مشهور په اسمان کې دی. شهرت دغه شهرت دی مقام دغه مقام دی. اسمان کې الله ملائکو توای اے ملائکو دا پلان کې بنده می خوخته مين ور سره شروع کوي پلان کې کلی کې دی او پلان کې علاقه کې ملائک راجمش وې د پلان کې کلی دا بنده د الله خوخته مين ور سره شروع دا ملائک کته راکوش او د خلقو په دیړه کې د اغي سړی مینه ورواچی وي د سره مینه کوي ځکه د سره الله مینه کوي. مینه دغه مینه د شهرت دغه شهرت